بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نمخ کې په ویډیوز کې مونږه فهرس مضامین، فهرس الآیات، فهرس الاحادیث، دارنګي فهرس المصادر والمراجع دا مونږ جوړ کړو. خو هغه دا فهرس المضامین خو بیا هم اتوماتیک جوړ شو، خو فهرس الآیات، فهرس الاحادیث، مصادر، مراجع دا مونږ په ګوتو باندې جوړو، نگران کار دی. لکه مونږ حدیث ګورو یا آیات ګورو، بیا د هغې صفحه ځان سره نوٹ کوو. کله کله زمونږ نه هېرې شي، بیا چې کله تبدیلي وشي سو عبارت وغیره منځ کې راوړلی شي، نو بیا هغه سره صفحې لاندې چې کومې ټولې بدلې شي مسله جوړوي. د هغې دپاره مونږ یو حل راوښکلی دی، یو آسان حل چې انشاءالله ستاسو به خوښ شي او ستاسو قیمتي ټایم به چابم بچ شي. نن زه فهرس الآیات او فهرس الاحادیث جوړوم، هم په دې کې دننه په یو ټایم باندې او په یو کلیک سره. مطلب چې څنګه زه په هغې کلیک کوم ټول فهرس به وځي، د احادیثو به وځي، د حروف تهجی په ترتیب سره به وځي، دارنګې به د آیاتونو هم وځي. نو د هغې دپاره ما یو طریقه ستاسو دپاره را پیدا کړې ده او تاسو ته پیش کوم. نو مونږ پای باندې شروع کو. خو د دې نه شروع کول نه مخکې ټول ملګرو ته خدمت کې دا عرض دی چې دا ویډیوز دا د خپل ملګرو سره شیر کړئ، خصوصا چې کوم افتاء والا ملګری دی یا افتاء اراده لري، ټولو سره دا شیر کړئ چې زمونږ دا صدقه جاریه په مخ کې لاړه شي او دا ډېر خلکو ته فایده نه ورسیږي. تاسو فایده واخلئ چې تاسو بل ته ورسیږي، بل به فایده واخلي، چې دا اونو درېږي سلسله جاری وي. خجرازو ما دې دپاره اخره کې یو 2 صفحې اخیستې دي، یو فهرس الآیات او بل فهرس الاحادیث. د فهرس الاحادیث را وباسم، دلته کې فهرس الآیات را وباسم په اسانه طریقې سره. نو موږ د کتاب اول ته لاړ شو. دا خو په د مضامینو فهرست دی، دا دې پسې دلته نه شروع کېږو، سر نه را به شي ریفرنس مینو ته او دې کې موږ لیکلي مارک انټري او بل موږ سره مارک سایټیشن. په مارک انټري به زه فهرس الاحادیث وباسم یا فهرس الآیات او په دې به فهرس الاحادیث وباسم. نو راځو مخکې ځو خپل کتاب ګورو چې ما سره آیاتونه کم کم ځای کې راغلي دي، آیاتونه تلاش کوو. مخکې ځو دغه حدیث صفحه کې نشته، دا حدیث دی، دا ما ځان خپله دي کې د دې مضمون مطابق نه دي، خو دا ما راوړي دي دپاره چې تاسو د پوهې دپاره چې تاسو په دې پوهه کړم. نو دا په دې کونه ما شاملونه راواخیستل، دې سره دا تړلي نه دي. دا مې حدیث ما راوړی دی. آیات ګورو، آیات دا یو آیات ما ته ملاو شو، اهدنا الصراط المستقیم. دا ما سلیک کا، تاسو سره سلیک کوئ دوره بلته ځي. ما ټول سلیک کا، مارک انټري باندې ما کلیک کا او ما صرف مارک کو، بس مارک، نور مته څه ونه وي. دا مې کلوز کو. دې سره مې چړې څه مسله نشته، دا څه پروا نه کړي، دا به خپله برابر شي. مخکې ځو او کلمه توحید ده. ان سره په دې کې کې شي یو یا 2 آیات نور مې لږ ټایم باخلي. دا ده یا ایها الذین آمنوا، دې جنواري نجواکم صدقه پورا مې راواخست. ذالک خیر لکم متر سوده مجادله ده باندې پورې مې راواخست. دا ځان سره آیت نمبر او دا نوٹ ساتي صرف
نو به آیات خپل زی سفر سره برابر وي مارک انټری باندې مارک کلیک کو آیا که تاسو پورا اخلي دی پورې واخلي بیا به نه حواله لري کېل تکي دا مارک او دا مارک دا دویم شو دا خو نه ده دام دک آیات ده دلته کې مخکې مونږ تلاش کو ګورو البته په دغه دوه آیاتونه غالبا ماته ملاو شو بس نور په دې کې شته ده نه یو دا د سورۃ النساء وما يطع الله ورسوله دا ما سره او دا ما کو مارک انټری مارک کلوز نو دې طریقې سره ما خپل آیاتونه هغه سلیکټ کړو تاسو لیدل اوس راځو مونږه شروع کوو احادیث ګورو احادیث چې مونږ کوم دې تمہارا وړو نو لکه دا لومبه حدیث ته دا ما سلیکټ او بس په دې کې کوم خا مارک انټری کې خلاص شو یداس کا کوئی مارک انټری کیسه اوسو برابر شو یداس نو اوس مونږه کو د احادیث لپاره ادا وسره سم تاسو کولای شئ ډایرکټ تاسو یو آیات ته پسې مثال آیات نشته حدیث راغنه حدیث سلیک کوي او دلته دا کوي اولم بیا آیاتونه غو کوسته حدیث غو کوم نو مارک سایټیشن باندې ما کلیک کوم او دا مکو مارک بس ٹھیک شو او کلوز مخکې راځو ایسا بدا لیکل میکل بدلیږي را بدلیږي او خیر دا بدلیږي نه خپل برابر شي مارک سایټیشن مارک کلوز دا چې مخکې راځو بل ګورو مارک سایټیشن مارک کلوز دا بل شو مدا یو څو حدیث مونږ راوړو او دا کاپیو اوس دا پیرستونه وباسم ما د پیرسل آیات جوړ ک په مارک انټری په ذریعہ سره پیرسل آیات ٹھیک شو پیرسل آیات ما جوړ ک په دې سره پیرسل احادیث ما په دې سره جوړ ک اوس بدل ته په دې کلیک کم دارې احادیث پیرسل وباسم انسرت انډیکس باندې ما کلیک کم دا ځونه باکس کولو شي و مې خو تاسو دا دلته دوه لیکل دا یک کې په کته باندې صحیح شو بیا دا کولاو کې دلته نه رائټ الاین پیج نمبر دا کولاو کې او په اوکے باندې کلیک دا وګورئ تاسو چې کوم آیات ته په کومه صفحه ده راغی دا وګوره آیات صفحه آیات او دا دغه صفحه دا ما فی رسول آیات وخ اوس فی رسول احادیث وباسم دلته کرالم مارک سایټیشن ایریا ته انسرت ټیبل اپ اتھارټیز باندې می کلیک کو دا څنګه راغی په تاسو به صرف ساده اوکے کې بس دا وګورئ ما ته فی رسول احادیث مو ته دا حدیث په 4 صفحه دا په باندې دا په 8 ته بل لاو دا الف نو شروع کی دا د باندې شروع شو او دا د تانه شروع شوی دی ترتیب برابر دی دې طریقې سره مونږه فرس الاحاديث او فرس الآیات ډیر په اسانه سره دا وکړل شو او دې کې دا کرخ مرخ ښکار دا بسنګ بندو تاسو بلا شه هوم مینو ته په هوم مینو کې تاسو کلیک کې دی ځای کې په هاید اینڈ شو باندې به ختم شي بالکل سبب تاسو ښکار دا وګورئ تاسو فرس الآیات او فرس الاحاديث ډیر په اسانه طریقې اسانه سره طریقې سره وخت شي دا ته ختم کې ډیلیټ کیږي دا او کنټرول زد شو دا به نه ختم کی نور بس نشته اوس که چردی کی تاسو نه صفه په بدل را بدل شي بل فرض داس کار کوم لکه زلاړه ما مدل ته کی یو آیات مل فرض اخصه حدیث مدل ته اخصته دا زه ته ولاړ شم کوم ځکه ما سره آیات مو والا بدل شي دلته کی روم پیج نمبر 5 تراله نو کدا حدیث څه شي یا دا حدیث دا یو حدیثو نما سره په
دا کار کوم چې دی ځای کې زه انټر وکړم ما وخه مثال نه بلې صفحې ته لاړم منوي صفحې ته لاړم هغه ما کټ کړه صحیح ده جی لکه دا ما کټ کړه بلې صفحې ته لاړم صفحه بدله شوه دارنګي دا یو حدیث ته مداس کارو کو چې ما دې بلې صفحې ته وړو لکه صفحه بدله شوه اوس دین علاوه حدیث ته هغه بدل شوی آیات هم بدل شوی نو زخ کته زموسه دا اپډیټ کوم لکه حدیث صفحه خو بدل شوی کنه یا آیاتونه بدل شوی بدا سره کم اولار بشم ریفرنس تا دا ما خسته په مارک انټری باندې دې کې لیکلي دي اپډیټ انډیکس څنګه اپډیټ کوم ګوره دا 10 نمبر صفحه دا 16 دا 13 سوي تاسو ګوري اپډیټ انډیکس اپډیټ انډیکس حالانکه دې هغه یې صفحه بدل شوی نه ده چې بدلوم تاسو ګوري لکه دا آیت تو دلته کې ما سره لکه دا آیت سیدی صفحه سره شوی دا 13 دا دې جنولم بلې صفحه 14 ته ما وړو اوس ته ګوري التاز اپډیټ کوم دا ما سره کوم صفحه دې 13 ده اوس ته ګوري اپډیټ انډیکس نو ګوري تاسو 14 ته 13 نه 14 صفحه بدل شو هیڅ فرق پکې پرې نه وته په دې باندې دا رنګ دې ته وګورئ دا ما بدل کړو دا به سلیکټ کړئ سره دې دا وګورئ اسی دې باندې چې کله تاسو په دې کلیک کړئ دا سلیکټ کړئ اپډیټ ټیبل باندې کلیک کړئ انداز وګورئ تاسو 4 6 8 دې نمخ کې سو 4 5 8 او شو 4 6 8 ندې طریقې سره مونږه پر پیرسل احادیث او پیرسل آیات خو په اسانه سره جوړولې شو بغیر څه کړهوا بغیر څه تکلیفه لوګو نه بس یو پیرا دې باندې فیکټرز ته نور بیا د خپل کېږي سره بس دا کافي ان شاء الله نور وګورو چې سم ضرورتي ناغه ان شاء الله تاسو بیا مونږه بای باندې ویډیو جوړو دا غي پوری په دې باندې تاسو پر پریکټیس وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته